بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو سلامونه مې ومنئ. نن درته ښیم چې څنګه تاسو فیسبوک آی ډي جوړه کړئ. ډېر دوستان یې جوړوي، په نمبر باندې جوړوي، خو هغه زر درپسې بندېږي د نمبر آی ډي. نن زه تاسو ته ښیم چې په ایمیل باندې جوړه کړئ. په ایمیل باندې تاسو په جیمیل هم جوړولی شئ، په یاهو، په هاټ میل، په هر یو باندې تاسو غواړئ جوړولی شئ. زه تاسو ته ښیم چې تاسو څه رقم جوړه کړئ. لاړ به شئ ګوګل ته، دلته به ولیکئ زه یاهو باندې جوړوم. یاهو ساین اپ ولیکئ. ساین اپ مو ولیکل، دلته دا لاندې راځي، دا اوکې کړئ. دلته یاهو رجسټریشن راځي، یاهو رجسټریشن به وایي. یاهو رجسټریشن مو وایي. دلته تاسې نه نمبر غواړي، دا به د یاهو ډاټ کم کوئ. دلته به نوم ورکئ، نوم ورکئ مثلا احمد، دلته ورکئ محمود. تاسې شر نوم ورکوئ، دلته یې جوړولی شئ محمود. دلته اوس نومان ماته راکوي، په خپله یاهو څو نومان راکوي د آی ډي دپاره. دا زه غواړم چې کوم نوم باندې جوړه کړم. مثلا زه دغه کوم احمد ټکی محمود 906 دا وکې کوم. دا د ما ایمیل په همدغه رقم باندې جوړېږي. دلته پاسورډ ورکوم، یو پاسورډ مثلا ورکوم، دا پاسورډ څه. دلته موبایل نمبر ورکوم. موبایل نمبر تاسو چې کوم ملک یې د هغه ملک به انتخاب کړئ. مثلا زه دلته ملک انتخابوم، د هغه ملک نمبر تاسو نه غواړي، دا ما انتخاب کړ. دلته زه نمبر ورکوم، نمبر مې ورکړ. دلته د لاندې پیدایش تاریخ ته چې غواړي ډیټ آف برت، داسې هر تاریخ تاسې خپل ډیټ آف برت دلته به هغه تاریخ ورکړئ. زه مثلا دا تاریخ ورکوم، دلته دا کریټ کوم. دې نمبر ته ماته یو کوډ دوی لیږي چې دا کوم نمبر ما ورکړی ده، دا زه اوکې کوم. ماته 4 خانې کوډ اوس راځي. کوډ راغی، زه دا کوډ ورکوم. مثلا دلته سبمیټ کوم. کله مې سبمیټ کړ، دلته چې دا دوی ماته دا آی ډي راکوي، راته ویې لیکل چې کنګریچولیشن یور اکاونټ هیز بین سکسسفولي کریټډ. دا اکاونټ یې ماته راکړ. زه ګورم چې ما کوم اکاونټ دی ما په نوم جوړ شوی، ما کوم اکاونټ جوړ کړ. دا ګیټ سټارټډ اوکې کوم. ګیټ سټارټډ مې اوکې کړ. دلته اوس دا سایډ وایم، دا څنګه دلته راغی. دا پاس ګوره احمد د دې آی ډي نوم څه او دا لاندې ورسره ایمیل څه احمد، دا راسره ثبتوم ځکه چې دا په هر وخت چې د ما آی ډي څوک وغواړي رپسې بنده کړي، دوی ماته دلته یو کوډ د آی ډي ته رالیږي. نو دا تاسې ځان سره وساتئ ځکه چې دا ورک نه کوي. دې ته تاسو ته کوډ راځي. دا آی ډي ما سره ولیکله. زه اوس دې نه وځم ځمه فیسبوک ته. فیسبوک کې دلته اوس دغه ساین اپ فار فیسبوک دا وکې کوم، نیکسټ کوم. دلته اوس تاسې نمبر باندې غواړئ، پاس نمبر باندې جوړولی شئ. که ایمیل باندې غواړئ، دلته چې دا ساین اپ ویت ایمیل، دا ایمیل به ورکئ. دلته چې دا کوم ایمیل تاسې جوړ کړی دا ایمیل به ورکئ. مثلا ما اوس جوړ کړ احمد ټکی محمود 906 @yahoo.com. دا د ما یاهو ادرس جوړ شو. نیکسټ کوم. دلته مثلا نوم ورکوم احمد، دلته نوم ورکوم محمود. دا نیکسټ کوم. دلته پیدایش تاریخ مې چې کوم هلته ورکړی هغه دلته هم ورکوم ځکه چې بیا کله آی ډي رپسې بندېږي نو هغه ماته یاد وي. نو دا اوکې کوم. دلته تاسې نه 2 اپشن غواړي، میل چې د نارینه دپاره او فیمیل د زنانه دپاره. میل کلیک کوم زه. دا نیکسټ کوم. دلته پاسورډ ورکوم. مثلا دا پاسورډ مې ورکړ.
اوس دا اکاونټ جوړیږي دا اکاونټ جوړ شه نو اکاونټ خلاصیږي الله دې وکړي چې دا تاسې په ښه نومانو باندې خلاصې کړي په ښه استعمال یې وکړي دلته دا ټیک اپورټ چې دا د تاسې خپل کمرې نه په همدې ټیم باندې عکس ورته اخیستی شئ په پروفایل یې لګولی شئ او چوز فرام ګالري یې چې کوي نو دا تاسې ګالري نه خپل چې تاسې سره کوم عکسونه ثبت دي هغه راخیستی شئ زه سکیپ کوم اوس عکس زه نه غواړم چې پرې ولګوم سکیپ کوم یې ګیټ سټارټډ وایم ګیټ سټارټډ مثلا دا راځي دا ډن کوم دا دلته اوس دا کانټینیو چې کوم راغی دا کانټینیو وکې کوم چې د کوم اکاونټ چې ما جوړ کړی دا اوس د یاهو دې ته ماته دوی یو کوډ رالیږي زه هغه کوډ دلته ورکوم چې دا رجسټر دا لکه رجسټر شي کانټینیو دوی ماته یو کوډ راولېږه بېرته راځم زه خپل ایمیل ته چې کوم ایمیل اوس ما جوړ کړه د ایمیل ته زه راځم اوس دوی ماته یو کوډ رالیږلی دا اوکې کومه دا انبوکس دا کومه پاس د انبوکس علامه یې در کړې وه دلته اوس زه کوډ راخلم دلته دوی ماته دا کوډ راکړی ده مثلا 211 او 9 دا کوډ راخلم زه بېرته خپل دلته ځمه دا کوډ زه دلته وکې کوم 211 9 دا وکې کوم دا اوس رجسټر کېږي دا کنفرم کېږي ځکه چې دا کنفرم کوو بیا دا څوک تاسې پسې نشي بندولی دا آی ډي جوړه شوله زه اوس تاسو ته ښیم چې په کوم نوم باندې آی ډي جوړه شوله دلته به راسئ بېرته فیسبوک ته دا ګورئ تاسې آی ډي جوړه شوله اوس ګورم چې په کوم نوم باندې جوړه شومه کوم نوم ورکړی دی زه تاسو ته ښیم دا بره ګوره احمد محمود په نوم باندې د آی ډي جوړه شوله دلته تاسې اوکې کړئ دا پروفایل هم چې کله پروفایل اوکې که دلته چې ووایي دې چې تاسې اپلوډ فوټو یې کوئ پروفایل دپاره به تاسې عکس پرې ولګوئ او که دلته کور دیج باندې اوکې کوئ نو اپلوډ